نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. صدق الله العظيم. عزتمند مسلمانانو ورونو، توحید مبارکی مونږ پرون وضاحت کړو. د توحید د الله رب العالمین یووالي ته وایي. نن موږ دا وضاحت کوو د توحید د اقسامو، چې توحید څو قسمونه دي. پرون موږ توحید پیژندلی وو چې توحید په هر څه کې الله رب العالمین یو ګڼل، الله په ذات کې، په صفات کې، په تصرفاتو، په هر څه کې الله رب العالمین یو ګڼل، د هغه څه بل څوک شریک نه ګڼل ته توحید وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ضمانت کې د رسالت او د درې غټ قسمونه دا موجود وو، چې کوم سړی په خپل اختیار باندې او په خپل اختیار کارده د غلط طریقه باندې توحید ته دین وایي او ایمان وایو، دغه سړی متعلق د مسلمانانو رای صحیح نه وه، ځکه په خپل طریقه به یو سړی توحید نشي اپناولی او نه بس په خپل طریقه باندې یو سړی توحید جوړولی شي. د الله رب العالمین باندې ټول غلط عقیدې دا د توحید نه دي، دا د شرک او د بدعاتو د هغه څیزونه چې د الله رب العالمین نه علاوه بل څوک رابلل کوي. الله رب العالمین یو ذات دی او د هغه سره په هیڅ یو څیز کې څوک شریک نشته. په ذات کې اوس هم څوک شریک نشته، په صفاتو کې اوس هم څوک شریک نشته، او په عباداتو کې اوس هم څوک شریک کول، څوک د چا ته نه شریک کولو دعوت دی موږ ته، چې د خالص د یو الله توحید او په مکمل او په د مبارکه عقیده باندې چې د الله رب العالمین یووالی دی، په دې باندې د مسلمان ته ثابت قدم حکم شوی. د توحید اولنی قسم توحید په ذات، چې د الله رب العالمین ذات د ټول عیبونو نه، د نقصانونو نه دا خالی دی، د الله سره څوک مثل نشته، او چې کم یو انسان الله رب العالمین د ټول عیبونو نه پاک ګڼي، د نقصانونو نه خالی ګڼي او د الله سره مثل نه مني، دغه توحید وایي. او د توحید په ذات وایي چې د الله په ذات کې څوک شریک نشته. او د توحید پوروالي لپاره دوه کارونه دا لازمي دي. یو دا چې د الله جل شانه په ذات کې مختلفواله، متعددواله، د هغې اجزا یو ځای کېدل او د جسم نه تسلیمول، یعنی الله رب العالمین یو ذات دی. د دې مخکې مطلب دا دی چې د متعدد الهونه، متعدد اله یعنی د یو نه زیات څوک اله او معبودان، دا تسلیمول دا شرک دی، او د یو الله عبادت کول دا توحید دی. قرآن پاک کې الله رب العالمین د ذات مرکب او د مجسم د دې ټولو نه منع کړی ده چې الله یو ذات دی، بېنیاز ذات دی، او که څوک دې عقیده لري چې د الله سره په ذات کې بل څوک شریک شته، نه مسلمان نشي پاتې کېدی، دا مؤمن نه دی. د توحید په ذات مطلب دا دی چې د الله رب العالمین په ذات کې یو ګڼل، د ټولو عیبونو نقصانونو نه خالی او یو ذات چې د هغې هم مثل بیا نشته، د توحید په ذات وي. دویم توحید په صفات، چې هغه صفتونه د کمال چې کم الله له موصوف دی، په الله په کم صفتونه باندې موصوف دی، یعنی کم صفتونه الله رب العالمین نه خاص دي. مثال په طور اورېدل، چې د انسان هر یو انسان په یو وخت کې د یو انسان خبر اوري، او الله رب العالمین د ټولو انسانانو، د ټولو خلکو په ټولو په یو وخت کې د ټولو انسانانو د څه باندې پوهه ده، د هغوی اوري. ژوندي کول، مړه کول، دا د الله صفت دی. په دې باندې الله رب العالمین قادر دی، او دا د الله صفت دی، او دا د بل چا لپاره نشته. ټول څیزونه الله رب العالمین پیدا کړي دي،
الله رب العالمین هغه سې ظلم شي هغه وهلم شي د هغې عبادت صرف او صرف د یو الله رب العالمین دپاره دا صفات خاص دي چې هغه د عبادت هم لایق دی خلکو له رزق هم ورکوي د خلکو دعاګانې هم قبلوي خلکو له عزت هم ورکوي خلکو له ذلت هم ورکوي مریضانو له شفا هم ورکوي خلکو باندې مصیبتونه هم راولي ګناهګارانو ته بخښنه هم کوي نیکۍ او د بدو د پیدا کولو والا هغه ذات دی یعنې په نیکۍ باندې راځي او خوشحالیږي او په ګناه باندې او په بدۍ باندې الله خفه کیږي یعنی دا ټول صفتونه چې موږ کوم ذکر چې عزت والا ذلت والا بیماری والا صحت والا او پیدا کولو والا دا صرف یو الله دی دا صفت د الله لپاره خاص دی بل چا لپاره خاص نشته دا ټول هر څه پناه کیږي د یو الله ذات پاتې کیږي او د بل د هېڅ په دنیا کې نه پاتې کیږي الله رب العالمین مخ ته موږ حساب کتاب دپاره ودرېږو د الله به راسې حساب کتاب کوي نیکو بندگان له الله جنت ورکوي او بدو بدبختو له الله جهنم ورکوي الله دې موږ جهنم نه وساتي نو دا توحید په صفاتو چې دا صفات صرف د الله لپاره خاص دي دریم دی توحید په عبادت چې کوم انسان بندګي کوي دا به صرف د یو الله کوي ځکه د عبادت لایق یو الله دی ذکر دې خبر موږ دعوه کړ چې لا اله الا الله محمد رسول الله داغه مخکې د مخې ته ښکته کېدل هغه ته سجده کول داغه تسبیح ویل داغه پاکي بیانول د توحید فی العبادت وي یعنی عبادت صرف او صرف یو الله له خاص دی اوس که یو سړی د بل چا مخې ته ښکته کېږي بل چا د سجده لګوي بل چا له پاکي بیانوي د بل چا حمد او ثنا وي نو دا شرک دی او اسلام د ابتدا نه د انتها پورې د شرک نه منع کړی دی او توحید خپلولو حکم یې کړی چې انسان به د اول نه د اخره پورې د پیدایش نه د مرګ پورې به دا د توحید قایل وي ځکه چې انسان پیدا شي نو اول ورته وي الله اکبر الله اکبر مسلمان ته الله اکبر الله اکبر چې الله لوی دی الله لوی دی بیا ورته کلمه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله یعنی ټول ته د الله رب العالمین صفاتونه ذکر کوي د الله یووالی ته ذکر کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت ته ذکر کوي د کامیابی ځای ته ذکر کوي د کامل نجات او د خلاصۍ ځای ته ذکر کوي ابتدا نه په اول نه د شروع کې دا انسان دا د الله رب العالمین د توحید په عبادت او د الله رب العالمین د یووالي د اقرار کولو د انسان جوړه کی نو موږ د درې صفات ذکر کړو د الله رب العالمین چې اولنه په ذات کې یعنی د الله رب العالمین سره په ذات کې څوک شریک نشته دغه لپاره شریک نه جوړي صرف په ذات کې صرف هغه یو خالق دی دا به سره مثل همسر نشته ومنګ په خپل وایو چې ولم یکن له کفوا احد دویم توحید په صفات دی چې کوم صفات رزق ورکول ژوند صحت مالداری غریبی مرګ ژوند او اپتون راوستل خوشحالی راوستل عزت ورکول ذلت ورکول دا صرف او صرف یو الله کار دی بل چا څه نشته یم په توحید په عبادت دی چې سجده کول سر ښکته کول عاجزي کول انکساري کول غوښتل دا صرف د یو الله بل چاته نه سجده کول شته نه ښکته کېدل شته نه پورته کېدل شته نه د هغه بل چا عبادت شته دا درې واړه قسمونه دا خاص د الله لپاره نو توحید په عبادت توحید په صفات او توحید په ذات دا صرف خاص د یو رب لپاره او د یو الله د بندګۍ اقرار دا به مسلمان کوي د دې نه علاوه چې کوم سړی په صفاتو کې په ذات کې په عبادت کې د الله سره څوک شریک کوي دا سړی مسلمان نشي پاتې کېدی نو الله رب العالمین دې موږ ته صحیح توحید را نصیب کړي پر ټول صفاتو دي چې کوم متصف دي الله تعالی د هغه صفاتو د خپلولو چې موږ د قرب له خاص کو د بل چا له خاص نه کو الله دې عمل کول توفیق راکړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين السلام علیکم